هغه کم مالدار خلک دي د خپل کور لاس چته جوړ شوی دی وڅنګ ته خیمه ولاړه ده دا برمه وهلې ده یو پې دوبو نور کوي هر ورځ ویني چې دا د همسایګانو زنانه ده یا بچی ده یا خور ده یا لور ده یا کور والا ده دا د اوبو ډبې راخیستې دي د کور په دروازه کې ولاړ یې د یو پایپ نور کوي دومره ظالم یې دومره ظالم ابرز یو ډېر ښه عربپتي سړی و نو څه پروګرام یې جوړ کړی زه ورغلم بیا ما هغه ته ویل ما زه به تا ته یو تورې در وښیم په دا هر کلي کې جلا جلا یو برما وټوک ویل ووه دا زما او ستا خویندې دا زما او ستا بچیان دي دا زما او ستا میندې به بیا په خپل کور کې به دوی ته اوبه ورسېږي بیا به داسې سر تور کړي چې یالله دغسې په جنت کې په اوبو باندې موړ کړي لکه دی چې موږ په دنیا کې ماړو کړو یعنې زموږ خویندې زموږ لوڼې د دې دپاره دي چې ګرده ورځې رېړۍ په لاس کې د اوبه راوړي څومره ظلم دی یار دا وزیران به څه کوي دا زموږ امیران به څه کوي دا مالداره خلک به څه کوي د دروغجنانو زامنو د مشرکانو زامنو د نامه دپاره کارونه کوي ورسه ویې ګوره هلته خیمې ولاړې دي ورسه وګوره هلته کلي دي د غریبانو زنانې ګرده ورځ اوبه چلوي تی شرم و حیا لرئ ته ټوله پرایه ستا زنان ستا بچیان ستا کور ماشاءالله لیکن چې دلته پر دې غریبانو رالې بیا هېڅ نه کوي خامخا به غریبو تا ته سجده کوي دا نشي کېدلی د داسې خلکو په موجودګي کې د الله رسول فرمایي مرګ ډېر ښه دی وګوره یو سړی مالدار دی ښایسته کور ښایسته کوټۍ ښایسته بنګله یې جوړه کړې ده په کور کې بیا ټوبویل ولی دی بیا مطلب برمه وهلې ده ښه ښایستې درخت دي ښایسته باغ یې جوړ کړی دی شپېشتې دي کیتیانې دي د کور څنګ ته یو غریب پروت دی مهاجر پروت دی مسکین پروت دی بېوسه پروت دی د هغسې مطلب یو یتیم پروت دی یا کونډه پرته د پلانۍ اشه هغه د ورځې د خپلې درختې اوبه یي د ورځې سپیان لري دا مزدوران یې ور صفا کوي اسان غیان لري دغه مزدوران یې ور پرېنځي دلته دا غریبانو زنانه چې د هغه د ټیم په لاس کې دی یا د هغه رقم باټلۍ په لاس کې ده سطلې په لاس کې دی هغه جړه ډبه په لاس کې ده ستا د کور څنګ ته ناستې که دروازه خلاص وي ډبه اوبه به راکړي د دې زنانې د یتیمانو کونډه دپاره مرګ ښه دی که ژوند ښه دی نو خو مرګ پر بې دی چې ستا رقم سپی زما همسایه دی ستا رقم ظالم زما همسایه دی ستا رقم جابر زما همسایه دی ستا رقم د رحمت خلاص زما همسایه دی نو در دې مرګ نه دی ښه ستا ښځه به هغه منرل واټر اوبه څښي زما ښځه زما بچیان زما زنانه یا زما همسایګان هغه به خړل اوبه څښي څومره ظلم روان دی نو چې داسې مالداره خلک یې بخیلان یې وڅنګ ته د غریبان پراته یوه ګوله نه په جوړېږي یوه قطره د اوبو نه په جوړېږي یو کار نه یې په پرنو تر هغه بیا مرګ نه دی ښه اول د دې همسایګانو مرګ ښه دی دویم واره بیا دغه د قارون د زوی مرګ چې دی هغه ښه دی